محترم ورونو، کله چې الله رب العزت مځکه آسمانونه پیدا کړو، په دې مځکه باندې د اوسولو لپاره الله رب العزت د انسانانو فیصله وکړه. فرشتو ته الله رب العزت وفرمایل چې زه خو په مځکه باندې یو خلیفه پیدا کوم، انی جاعل فی الارض خلیفه، مځکه باندې یو خلیفه پیدا کوم د انسان په شکل کې. فرشتو الله رب العزت ته وفرمایل چې الله رب العزت د انسانان د قتل او قتال کې نافرمانی وکړي، معصیت وکړي، د تا خبره به نه مني، د تا احکامات به تر پښو لاندې کوي، د تا په احکاماتو باندې به عمل نه کوي. او حال دا ده چې انسان خو ته د خپل عبادت لپاره پیدا کوي، انسان به د تا عبادت نه کوي. نو الله رب العزت ورته وفرمایل چې زه په یوه کارو باندې ښه پېژنم، په کومو کارو باندې چې تاسې نه پېژنئ. فرشتو الله رب العزت ته دا خبره له دې وجه وکړه چې د انسان د پیدایش نه مخکې الله رب العزت په دغه مځکه باندې پیریانو ته وجود ورکړی و. پیریان په دې مځکه باندې اوسېدل، هغو نافرماني شروع کړه. نو فرشتو دغه فیصله له دې وجې وکړله چې دغه انسانان چې پیدا سي دا به هم د شیطانانو غوندې د پیریانو غوندې نافرماني شروع کړي، قتل او قتال د الله رب العزت معصیت طرف ته به دعوت ورکوي، د الله رب العزت په دین به عمل نه کوي، د الله رب العزت نافرمانی به کوي. لیکن الله رب العزت فرشتو ته وفرمایل چې تاسې په دې باندې نه پوهېږئ. نو الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړ. نسل انسانی الله رب العزت د آدم علیه السلام نه وچلاو. آدم علیه السلام اول انسان ده، آدم علیه السلام اول پیغمبر. کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړ، سره له پیدایش نه الله رب العزت نبوت ورکړ. نو د انسان د پیدایش لپاره چې دی د ګمراهۍ نه رامنه سي، د الله رب العزت په دین باندې روان سي، هغه نبوت ده چې د نبوت د هدایت په ذریعه سره دی په سیخه لار باندې روان سي. د انسان د پیدایش سره سره الله رب العزت انسانانو ته نبوت ورکړ. انسانان چې دغه رنګه زیاتېدل، نبیان به الله رب العزت دغه رنګه رالیږل. کله چې په معاشره کې، په علاقه کې د الله رب العزت په دین باندې عمل پرېښودل سوی، کله به چې په علاقه کې یو قوم د الله رب العزت معصیت طرف ته دعوت ورکاو، د الله رب العزت نافرمانی باندې به عمل کاو، د الله رب العزت له دینه به بېخبره سو، هغه علاقې ته به الله رب العزت یو پیغمبر ورولي. نو دغه د نبوت سلسله د آدم علیه السلام نه راچلېده تر نبی علیه السلام پورې راورسېده. د نبی علیه السلام نه مخکې به مختلف علاقو کې مختلف انبیا اوسېدل، مختلفو قومو ته به مختلف انبیا راتلل. لیکن کله چې نبی علیه السلام راغی، د نبوت دروازه بنده شوه. الله رب العزت د نبوت ټول کمالات پیغمبر علیه السلام ته ورکړل، او الله رب العزت دغه د نبوت اختتام د نبی علیه السلام په سر باندې دغه تاج کېښود.
چې د دین وروسته به بل پیغمبر نه راتلونکی، د دغه پیغمبر دین، د دغه پیغمبر شریعت، د دغه پیغمبر هغه عمل به د قیامت تر ورځې پورې جاری او ساری. د دې پیغمبر نه وروسته بل څوک پیغمبر راتلونکی نه ده چې هغه د الله رب العزت له جانب نه پیغمبر راسي. دا آخري پیغمبر ده. ځکه الله رب العزت په سورة احزاب کې فرمایلی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. دا محمد علیه السلام الله رب العزت له جانب نه پیغمبر ته او تاسو ته آخري پیغمبر دی را لېږل شوی دی. د دې نه وروسته د نبوت هغه دروازه بنده شوه. د دې نه وروسته به بل پیغمبر نه راځي. د دغه پیغمبر په دین باندې به د دنیا خلق عمل کی. د دغه پیغمبر په نبوت باندې به د دنیا خلق ایمان راوړي. دغه ایمان به د نجات ذریعہ ګرځي. کوم انسان چې د دغه پیغمبر په پیغمبري ایمان را نوړي، د دغه په دین باندې عمل وکړي، د دغه په طریقو باندې ولاړ نشي، هغه انسان لپاره کامیابی مقدر نه ده. الله رب العزت فیصله کړې چې د انسان لپاره کامیابی نشته. واحد لار د انسان د کامیابی دغه د چې په دغه دین او د دغه پیغمبر په طریقو باندې وځي، بیا به دغه انسان کامیاب کیږي او جنت ته برسیږي، خپل منزل مقصود ته برسیږي. که یو انسان بل دین باندې عمل وکړي، د نبی علیه السلام دین پرېږدي، د خپل پیغمبر طریقې پرېږدي او دی د نجات لپاره یو بل دین رایج کی، یعنی بل چا په دین باندې روان سي، هغه د کامیابی ذریعہ نه ده، هغه د ناکامي ذریعہ ده. نو الله رب العزت دغه فیصله وکړه چې د دې نه وروسته بل پیغمبر نه ده راتلونکی. او نبی علیه السلام هم فرمایلی دي ما ته پنځه شپږ خصوصیات راکړل شوي چې بل پیغمبر ته نه دي ورکړل شوي. اوتیتو جوامع الکلم، ما ته یو جوامع الکلم یو وصف راکړلی شوی دی چې د یوې خبره کې ټول سمندر بند کړ. یوه خبره چې د ما د خولې ووځي، ټوله دنیا په هغه یوه خبره کې پرته وي، په هغه یو لفظ کې پروت. خبره وړه لیکن مضمون یې ډېر غټ، دې ته جوامع الکلم ویل کېږي. او بل نبی علیه السلام فرمایل چې ما ته صدقات حلال شوي دي چې د ما قوم دي خوري، ما ته مال غنیمت جایز شوی دی د ما قوم دي استعمالوي، د ما امت دي استعمالوي. د دې نه مخکې به څومره انبیا چې ول هغو چې به مجاهدینو به مال غنیمت باندې قابض شول، یا به صدقه یا خیرات کاوه، د آسمان له جانب نه به اور راغی، خپله قوم ته د هغو صدقاتو خوړل ناجایز و. هغه اور به راغی چې کله به دغه صدقه یا دغه زکات یا دغه مال غنیمت چې یو ځای کړی وي په یو غونډۍ باندې، هغه اور به د اسمان نه راغی او دغه به وسوځي. دا به د دې علامه وه چې دا مال الله رب العزت ته قبول ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته الله رب العزت دغه وصف هم د ما قوم او ما ته راکړی چې د ما مال غنیمت، د ما د قوم زکات، د ما د قوم صدقات دغه به په قوم تقسیم کول کېږي، دغه به د اسمان اور نه خوري. بل نبی علیه السلام فرمایي نصرت بالرعب، ما ته الله رب العزت رعب راکړی د مسیرة شهر، یوه میاشت په مذهب باندې دشمن له مانه لري، لیکن چې د ما غږ پې ولګېږي، الله رب العزت د ده په زړه باندې رعب داخل کړي او دی د تیښتې کوشش. او بل نبی علیه السلام فرمایلي چې زه آخري پیغمبر یم، ما ته الله رب العزت دغه وصف راکړی دی چې د ما نه وروسته به بل پیغمبر نه راځي.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وروسته بل پیغمبر نه دراتلونکی. دغه شریعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت د انسان د نجات لپاره او د انسان د کامیابی د آخرت لپاره دغه شریعت ذریعہ ده چې په دغه شریعت باندې عمل کچيري انسان په دې شریعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې قران په دې احکاماتو د الله رب العزت چې په نبی علیہ السلام باندې نازل شوی عمل پریږدي بل دین باندې عمل وکړي، دغه د انسان لپاره د خسارې ذریعہ ده، د ناکامۍ ذریعہ ده، دا د انسان لپاره د دنیا او د آخرت د هلاکت ذریعہ ده. نو په دې آیت کې الله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کړی د چې آخري پیغمبر ده او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخري پیغمبر مبارک الله رب العزت سل آیاتونه را نازل کړي. نو قرآن مجید سل آیات په دې باندې دلالت کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخري پیغمبر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احادیثو کې د 200 نه زیات احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت باندې دلالت کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخري پیغمبر. لیکن بدقسمتی سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت نو وروسته هم بعضی خلکو د نبوت تعبیر کړي درواو او د دې خلکو مبارک مخبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې قیامت په طریقه وخت پورې ناراضي چې تر څو پورې دیرس درواغزن غټ غټ خلک چې د دې دعوونه کې چې پیغمبر یم دیرس کسان غټ غټ خلک چې قوم ولري قبیله ولري خپل پیروکار ولري خلک په دې په نبوت باندې قائل دي د دې نبوت باندې با خلک د دې پیروکاري دیرس کسان به د سراسی دیغه ورسته به الله رب العزت بیا قیامت راوړي. په خپل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې اسود عنسی دعوت دی وکړه چې زه نبی یم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه یو تو فرمایل چې ماته دا نبوت را تقسیم ک 50-50 وکړو زبا ایمان په تا باندې تا په نبوت باندې ال تر اورم چې دا نبوت ما تر تقسیم کې دغه نیمای او دا ما تر کله چې دا نبوت ما تر تقسیم کې د ما قوم د ما قبیله د ما خلق چې په ما باندې ایمان راوړل او تا په ایمان راوړل. روایتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې وخت کې ونري لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ته د نبوت تقسیم کولو خبره کې په دې لفظ دې نه راغړو د مان ورسته بل پیغمبر نه دراتلون کوي سوچ د مان ورسته د پیغمبري دعوت کې هغه دجال د کذاب او یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کچیر د مان ورسته پیغمبر ولای نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر هغه اوصاف چې الله رب العزت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي دومره زبردست اوصاف نبی علیہ السلام فرمایي ک پیغمبري خدای په لوح محفوظ کې د بنچا لپاره مقدر وای د مان ورسته عمر رضی الله تعالی عنہ د بدغه پیغمبري نه نبی لہذا د مان ورسته بل پیغمبر نه دراتلون بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې آخري دور کې یو بل کس نبوت دعوه وکړ مسیلمه کذاب دغه اسود عنسی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یو صحابي ورزي او قتل نبی علیہ السلام خبر سره اسود عنسی د ما یو صحابي ورغله قتل کړای د ډیر خوشاله بیا یو کس دعوه کوي مسیلمه کذاب چې زم پیغمبر یم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وصال نورست حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو زبردست فوج تیار مسیلمه کذاب سره د جنگ کولو لپاره پدې کې او یا قاریان مستوى قاریان غالبا پدې کې شهیدان
د قرآن حافظان 900 کسان 900 صحابه په دې یو جنگ کې شهیدان شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زندګۍ کې نبی علیه الصلاۃ والسلام څومره جنگونه کړي، دومره صحابه نه دي شهیدان شوي، لیکن د ختم نبوت مسله چې کله راغله 100 صحابه خپل نظرانی پیش، دومره اهمه مسله ده د ختم نبوت. نن سبا هر یو سړی را لټیز د نبوت دعوه کوي. دغه مسلمه کذاب حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سے چا شهید کړی؟ وحشی ابن اسود کله چې ایمان راوړ د مکې د فتح نه وروسته نبی علیہ السلام باندې کړه و چې د ما مخ ته نه راځي، نو خو د ایمان راوړ تا ته معافي ملاو شو، لیکن د ما مخ ته مه راځه. کله چې ته د ما مخ ته راسې د حضرت حمزه سترګې د ما سترګو ته ودرېږي. ده په زړه کې دغه وعده وکړه چې یا رسول الله دغه حمزه رضی الله تعالی عنہ د ما د لاس نه شهید شوی ده، لیکن زه به په اسلام کې وداسې کارنامه کوم چې دغه حمزه رضی الله تعالی عنہ به بیا د تا نه هېر. دغه وحشي په دغه جنگ کې شریک و د مسیلمه کذاب سره په جنگ کتابو لیکلي دي چې دغه وحشي نیزه وغورځول او دغه مسیلمه کذاب یې قتل، او ده دا خبره کوله چې ما د لاس نه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر شهید شوی او په ناپوهۍ کې د جاهلیت په دور کې، لیکن د غبر نما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناموس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت په مقابله کې د مسیلمه کذاب په شکل کې سما د قتل کړه هغه آداب دغه نو وروسته مختلفو خلقو د پیغمبري دعوه کول. په دې باندې صغیر کې یو ملعون تیر شوی مرزا قادیانی، عجیب هو د انسان چې په خپل باندې د هغه کتابونه چې د خپل بیان کړي او په خپل باندې کوم کتاب لیکلی دا او خپل خپلې خبرې کړي د نجاست او د غلاظت نه ډک کتابونه، یو سلیم القلب یو سلیم الفطرت یو د عقل والخاون کا کتاب وګوري حیران بس چې څوړ پیغمبر خپل کتاب کې واقعي لیکي چې د ما پیدایش څوړ اوس زیه د خپل ځان نه په خپل پیدا شو، د ما په خېټه باندې حمل راغی، بیا یو ورځ زه ولاړم چې وروسته مې کتل زه ولاړ د ما نه زه پیدا شوی. دومره بیوقوف او کم عقل او مردود انسان یو واقعي لیکي چې په ما باندې د نتازو بیماری لګېدلې وه، بار بار به زه بیت الخلا ته تلم، دا موجوده بیت الخلا دغه بیت الخلاګانې خو په یو وخت کې نه وي، د خټو به جوړې شوي تیږې به خلکو استعمالولې. ما دوه جوبونه په یو جوب کې به د ما سره لوټه تیږه پرته وه، په یو جوب کې به زه د ګوړې ډېر شوقي وم، د خوږ شي شوقي وم، هغه خوږ شی به راسره پروت. کله کله به ما داسې چل وکړه ګوړه باندې به مې استنجا وکړه لوټه به مې وخوړه، ما ته به دا معلومات نه کېده چې ګوړه کومه ده او لوټه کومه ده. بله واقعه دی لیکي ما باندې به د ښځو غوندې بیماري راتله، حیض بیماري به په ما باندې لګېدله. عجیب عجیب واقعات کتابوں کے لیکي نعوذ بالله سے ما سره به الله رب العزت دغه کوروالی کاوه. عجیب واقعات لیکي په خپله باندې مرزایان هغه اقوال هغه کتابو کې هغه واقعات چې ده لیکلي دي هغه نه مني. دغه خلکو د اسلام او د نبوت دعوه وکړه، لیکن دام د چا په اشاره باندې خپل کتاب کې لیکي چې کله په دې بر صغیر باندې انګریز حکمران راغی، د برطانیې حکمرانه ملک وکټوریا په نامه باندې زنانه وه، ما ته یې ډېر فنډ راکړی و، هندوستان پاکستان دا خو یوه علاقه وه،
مسلمانانو د جهاد اعلان وکړ، علما جمع شول چې د انګریز په خلاف باندې د جهاد اعلان وکړ. مسلمانانو به د علماو په خبرو باندې لبیک ویلو، جهاد ته تیار شو، علما شهیدان کېدل شروع شو. مسلمانانو هر قسمه مزاحمت کو د انګریزو په خلاف باندې وکړ، لیکن مسلمانان خو جهاد ته تیار و. د شهادت لپاره مسلمانان تیار ول. انګریز یو چال وچلاو چې د مسلمانانو په منځ کې نفرت، د مسلمانانو په منځ کې دشمنی، د مسلمانانو په منځ کې د علماو د عام مسلمانانو په منځ کې تفریقه راول او نفرت راول او جدایي راول. یو کس یې تیار کو، غلام احمد قادیانی په نوم باندې. ډېر په خپل کتاب کې لیکي چې ماته ملک وکټوریا ډېر پیسې راکړي، ماته په لندن کې ځکه الاټ کړې ده. دغه اعلان یې وکړ چې زه پیغمبر یم او د ما پیغمبري د ما په سلسله کې چې څوک داخلي شي جهاد به انکار او د انګریز په خلاف باندې به یو اقدام نه. اول شرط یې دغه دغه ملعون کس د مسلمانانو د دغه فریضې انکار او د خپل نبوت دعوه یې وکړله چې زه پیغمبر یم. نن هم د موږ او د تاسې په کومه علاقه کې چې اوسو، موږ او تاسې پښتانه خو الله رب العزت ډېر لوی فضل او کرم له دې فتنو نه ډېرو فتنو نه محفوظ وي، لیکن چې په کومو علاقو کې اوسو په هغو کې فتنې دلته د موږ او د تاسې په دغه علاقه کې دغه فتنه ډېره. خو لیکن د پاکستان قانون په 1974 کې غالبا دغه قانون پاس شوی دی چې قادیاني خپل دعوت نشي کولی، خپل جماعت ته جماعت نشي ویلی، خپل عبادت د مسلمانانو د عبادت په شکل او طرز سره نشي ادا کولی، خپل تبلیغ نشي چلولی، خپل ځان ته مسلمان نشي ویلی. به دا په دې باندې پابندي، قانوني پابندي ولګېدله د بټو په دور. لیکن چې وخت وځي د مسلمانانو بعضې حکمرانان د انګریز د یهودو او د نصاراو د خوشحالولو لپاره کله کله داسې خبرې وکړي چې هغه د هغو د خوشحالولو لپاره یا سبا چې هلته زه وتښتم او هلته ماته پروټوکول میلاو شي، هلته ماته یو حیثیت میلاو شي، هلته ماته امن والا زندگی میلاو شي، یو داسې قانون یا د مسلمانانو د شریعت په یو حکم باندې اعتراض وکړي یا د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي وکړي، بیا سبا وتښتي. د موږ او د تاسې د پاکستان یو چیف جسټس فایز عیسی ته که څه بلا ده، هغه دا څو ورځې مخکې یوه خبره کړې ده د میرزایانو په باره کې چې دی خپل دین تبلیغ چلولی شي. هغه قانون چې د بټو په دور کې متفقه پات شوی وي او د ټولو مسلمانانو په دې باندې اتفاق ده چې دغه خلک دعوت نشي چلولی، صرف د یو څو پیسو په خاطر یا د عهدې په خاطر باندې یا هلته د تښتېدا لپاره چې دته امن میلاو شي، د دې لپاره دا خبره وکړه. سبا بله ورځ به مستفي شي او دی به وتښتي. مسلمانانو په منځ کې نفرت پیدا کړي، مسلمانان په خپله عقیده باندې کمزوري، باید مسلمان په خپله عقیده باندې خبر شي. هغه خلک چې د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت نه وروسته د پیغمبري دعوه کوي، امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي کوم یو سړي چې د پیغمبري دعوه وکړه یو مسلمان ورته وویل چې د تا په پیغمبري دلیل څه شی ده، ما ته دلیل راکړه، دغه څوک مسلمان چې دلیل ترې غواړي دا هم کافر. د نبی علیه السلام نه وروسته پیغمبر نه دی راتلونکی، نو ته دلیل ولې غواړې؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي چې کله دته خلافت میلاو شو، دی بادشاه سه، نو ده دا خبره کړله یا ایها الناس انه لا کتاب بعد القرآن، د قرآن مجید نه وروسته بل آسماني کتاب نه دی راتلونکی. آخري کتاب چې الله رب العزت را نازل کړی دغه قرآن مجید او د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته بل پیغمبر نه دی راتلونکی. او نبی علیه الصلاة والسلام حدیث شریف ده انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه آخري پیغمبر یم، د ما نه وروسته پیغمبر نه دی راتلونکی.
بل حدیث کې فرمایي لا رسالت بعدی د مانه وروسته رسالت چاته نه ملاوي. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې د تاسې د امت نه وروسته بل امت نشي راتللی. آخري امت ته د ما امت ته آخري پیغمبر زه یم، آخري رسول هم زه یم. نو محترم ورونو باید مسلمان له خپلو عقیدو له خپلو نظریاتو نه خبر شي. هغه خلک چې مسلمانان د خپل اسلامي نظریاتو نه د خپل اسلامي عقایدو نه اړوي، زموږ او د تاسې پښتانه ډېر ساده دي، د دې خبرو نه خبر دي. میرزایي څوک ده او پلانکی څوک ده هېڅ خبر نه، ځکه دغه فتنه زموږ او د تاسې په علاقو کې نشته، لیکن په دغو علاقو کې زیات. باید مسلمان چې په کومه علاقه کې اوسي او کومه فتنه په کومه علاقه کې موجوده د هغه نه خبردار وي. داسې شکوک او شبهات، داسې سوالات به د انسان په ذهن کې ورواچوي چې بیا به هغه شکوک، هغه وایرس چې د تا په ذهن کې اچولی، هغه د دفع کولو لپاره، هغه د ختمولو لپاره به د تا سره هېڅ جواب نه. نو محترم ورونو، نبی علیه الصلاة والسلام آخري پیغمبر، د دې نه وروسته بل پیغمبر نه ده راتلونکی. څوک چې دعوه د پیغمبري وکړي هغه مردود ده، هغه کذاب ده، هغه لعین. نو محترم ورونو، الله رب العزت قرآن مجید کی فرمایلی دی وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. دغه پیغمبر آخري رسول او آخري پیغمبر د دې نه وروسته بل پیغمبر نه دراتلون. الله رب العزت دې ما او تاسو ټول ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا